نن درته د حضور پاک یو بل شان ذکر کوم. ادا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک عظیم معجزې ورکړې. هر پیغمبر له خدای معجزات ورکړي، ځکه معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل. عام خلق د خلقو نه دلیل غواړي چې څوک یو خبرو کې نو تا سره څه دلیل دی. یو سړی دعوو کې چې دا کور زما دی وی دلیل دی سره. یو سړی دعوو کې دا دکان زما دی دلیل دی سره. یو سړی دعوو کې دا ښځه زما دی وی دلیل دی سره. یو سړی دعوو کې د دې کلي اوسیدونکي مو دلیل وخان. دقه رنګې پیغمبر د پیغمبرۍ دعوه کوي چې د الله د طرف نه د مخلوق د هدایت لپاره لیږلی شوی. نو که د هغه نه څوک دلیل غواړي چې دلیل دې څه دی، نو الله پاک پیغمبر له بیا دلایل ورکړي وي. هغې دلایلو ته هغې براهینو ته معجزات وایي. عاجزه کوونکي دي مخلوق له د دې مثال بل څوک نشي پیش کولی. که بل څوک یې مثال پیش کړي نو بیا خو به هر سړی وایي د پیغمبر یې دا مې دلیل دی. نو معجزه داسې یو شی دی چې بغیر د پیغمبر نه یا د پیغمبر د منشا نه بغیر د بل چا نه دا د سره نشي صادرېدی چې بل څوک دعوه ونه کړي. حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون ته راغی او دعوت ته ایمان یې ورکړ، نو هغه ورته همدغه وایي که نه، وی تا سره څه دلیل دی؟ نو هغه ورته کونټۍ په ځمکه وغورځوله، وی دا مې دلیل دی. د هغې نه الله اجدها ښامار شروع جوړ شو تلوي. او حضرت عیسی علیہ السلام په خپله وایي، قرآن شریف کې الله ذکر کوي و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله. زما دلیل دا دی چې په برګي لاس راکاږم الله به یې جوړی، او چې ما درزاد ړوندي د مور نه پیدا ړوند چې اډو جوړیږي نه هغه له په سترګو لاس راکاږم جوړیږي ما، او مړی څوک جم دی کولی شي. احیی الموتى باذن الله، دا خدای په حکم زه مړی جم دی کوم. دا معجزه شو. دقه رنګې حضور پاک لم خدای پاک هغه معجزات ورکړي دي چې د نورو پیغمبرانو نه زیات دي. هر پیغمبر معجزه د هغه دلیل دی. زموږ بعضې ملایان صاحبان د پیغمبر علیه السلام او د نورو پیغمبرانو د معجزو په منځ کې لږ داسې تقابل غوندې کوي، نو لږ خطا شي تېر وځي د نورو پیغمبرانو د معجزاتو لږ تنقیص او توهین ترې راشي. دا به نه کوم. د هر پیغمبر معجزه د خدای د طرف نه ده او د غټ دلیل دی او د پیغمبر غټ صفت دی. نو په داسې اندازه به خبره کوي چې د یو پیغمبر د معجزې توهین او تذلیل دا نشي. خو دا به وایو چې زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزات ډېر دي، او یو لویه معجزه د قرآن شریف په شکل کې ده چې هغه همیشه هم ده او غټ هم ده. ما چې دا کوم آیت درته ولوست، رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر، وی قیامت نږدې شو. ولې؟ د قیامت په نښو کې لویه نښه د حضور پاک راتلل. د هغه نه پس بل پیغمبر نه راځي، د هغه د امت نه پس بل امت نه راځي. حضور پاک په خپله فرمایي زه نه وایم بعثت انا والساعة کهاتین. دا دوه ګوتې مبارکې صحابه ورته ونیولې، وی زه او قیامت د دې دوو ګوتو په شان یم. دا یو ګوته بل ګوتې ته نږدې ده، نو قیامت ما ته ګورې نږدې دی. دا یو ګوته د بل ګوتې نه فاصله نه قبلوي، نو زما او د قیامت په منځ کې د بل امت او د بل پیغمبر فاصله نشته. د مکې خلکو خصوصا ابو جهل د حضور پاک نه د یو معجزې تمنا وکړه. جبل ابي قبیس باندې وی ته موږ ته یو معجزه وښایه. وی څه معجزه؟ وی دا سپومې دوه ځایه کا. نو معجزه د پیغمبر په اختیار نی، شرع قائد کې شته او نورو کتابونو کې هغه چې الله غواړي نو صادره شي، چې الله ونه غواړي نه کېږي. کله چې الله غواړي نو پیغمبر تړه کې واچوي، نو افوري وشي. کله پیغمبر وی دا کار کوم، نو ظاهر کې خلک وی لکه دې نه خدا معلومیږي چې د اختیار دی، نه دا ورته الله اړه کې واچوي، دا خدای اړه کې واچوي، نو دی وی زه کوم دا کار کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم سپومه وه، سپومه ته په دې ګوته مبارکه اشاره وکړه، سپومه دوه ځایه شوه، نیمه په غر پاتې شوه، نیمه د غر نه اخوا شوه. او قرآن شریف کې الله فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر، سپومه سیرې شو په میان. سپومه څوک شلولی شي؟ بې د الله نه بل څوک نشي شلولی. دا د الله طاقت دی. پیغمبر معجزه وه، الله ورته اړه کې واچول، او حضور پاک ته الله اړه کې واچول چې دا اشاره وکړه. اشاره وکړه نو پیغمبر نه، الله سپومه دوه ځایه کړه. هغه ذات چې قرآن شریف کې الله فرمایي اذا الشمس کوورت، وی داسې وخت به راشي چې د انور به ټوکړې ټوکړې شي، دا ځمکه به داسې شي کالفراش المبثوث، دا خلک دا به د پتنګانو په شان او دا ځمکه به ټوکړې ټوکړې شي. الله قادر. وی څنګه منې که نه دا معجزه؟ نه وی دا خو تا په مونږ جادو کړ، ته خو جادوګر. رسول الله مبارک ورته فرمایل خصائص کبرا کې شته، سیوطي لیکلی دی، وی ښه جادو خو په تاسو کېږي، په بل چا خو نه کېږي که. خو زه جادو کوم په دې مخکې خلکو به وکړم چې څوک په کورونو کې دي یا په 400 پېښور کې دي، نو هغې باندې خو نشم کولی. وی او بالکل ښه وی چې ستاسو قافلې چې کومې تللي دي شام ته، یمن وغیره ته، هغوی چې راشي هغې نه تپوس وکړي چې هغوی رالل دي تپوس وکړه په پلانکې شپه څه نوې تاسو لیدي دي؟ وی او سپومه په میان دوه ډکرې شوې وه، یو داسې لاړه او بله په ځای وه، او بیا دواړه یو ځای شو. وی وایه که نه چې زه جادوګر یم، خو په تاسو مې جادو کړ، په دغې خلکو خو ما جادو نه دی کړی په دې قافله وویل. یاره وی ته ډېر غټ جادوګر یې، ستا جادو په ټوله دنیا چلېږي. دا د پیغمبر معجزه، یعنی هغه کار چې د پیغمبر نه صادر شي یا د پیغمبر مخکې د هغه د منشا مطابق صادر شي. دوه خبرې دي ګورئ، یا د پیغمبر نه صادر شي یا د پیغمبر په مخکې د هغه د منشا مطابق د هغه خوښۍ نو هغسې وشي، د هغه ارادې نو هغسې وشي. لکه د پیغمبر اراده وه نو سپومه دوه ډکرې شوه، دې ته معجزه وایي. او دا د عقل نه او د عرف نه بهیر دی، نه د انسان عقل اخلي نه په عرف کې څوک کولی شي. دا یوه شوه. دویمه څه ده؟ دویم هم درته ووایم. حضور پاک چې کله معراج ته لاړ، قرآن شریف وایي زه نه وایم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. الله خپل پیغمبر خپل بنده د بیت الله د مکې مکرمې نه بوته بیت المقدس ته څونه مزل، هغه زمانه کې د میاشتو مزل و، د اوښانو د پیاده و د آسونو. بیا بیت المقدس کې 2 رکعته لمونځ کړی دی پیغمبرانو ته، بیا د بیت المقدس نه بره تللی دی اسمانونو ته، حالانکه د دې ځمکې نه اسمانه پورې د 500 کالو د تیزې سورلی مزل دی. هغه الله ته پته ده چې څومره، د لومبي نه دویمې پورې، د دویم نه دریم، دریم نه څلورم، د هرو 2 اسمانونو منځ کې دومره فاصله ده. هغې ته لاړ، بیا عرش ته الله ته ورسېد، بیا په جنتونو وګرځېد، بیا دوزخونه وکتل، او په لاره د پیغمبرانو سره ملاقاتونه مشو. په لومبي اسمان کې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو، په دویم اسمان کې د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو، په دریم اسمان کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو، په څلورمه کې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو، په پنځمه کې د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات وشو، او بیا په شپږم کې د حضرت موسی علیه السلام سره، او په اووم کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره. بیا لاړ الله سره ملاقات وشو. دا ثابت دی ملاقات. رؤیت کې لږ اختلاف شته، هم راجحه دا ده چې رؤیت هم شوی دی، خو خیر ملاقات د الله سره وشو. بیا جنتونه ولیدل، او بیا دوزخونه، او بیا واپس چې په کومه لاره تللی و په هغې راغی بیت المقدس ته، او د بیت المقدس نه واپس مکې مکرمې ته راغی. دا څومره د میاشتو نه، د کلونو نه، د کروڑونو کلونو مزل. عقل کم ځای ده؟ لاره کې خلا ده، هوا د سره نشته، اکسیجن نشته، لاره کې یخې علاقې دي، د دې ټولو نه الله ور تېر کړه. ولې ما خو درته وایي معجزه وایي دې ته چې د عقل نه به بار عقل به نه مني. او چې بیا د مکې نه مدینې ته ته دا بیت المقدس ته، نو سیوطي لیکلي په خصائص کبرا د معجزاتو باب کې وګورئ، بلا طرق د حدیث دی حسن درجې ته رسېدلی دی. لاره کې پې مونځ وکړئ، دلته 2 رکعاته وکړه،
وی دا کم ځای دی؟ وی دا یې د هجرت ځای دی. بیا یې په یو ځای سورلی ودروله، وی دلته 2 رکعات وکړو. کم ځای دی؟ وی دا هغه ځای دی چې موسی علیه السلام ته تورات میلو شوی و تور. بیا بل ځای سورلی ودروله، وی دلته 2 وکړو. وی دا کم ځای دی؟ بیت اللحم چې کم ځای عیسی علیه السلام پیدا شوی دی. دا دومره سفر وشو، د لکونو کلونو، د کروڑونو او د اربونو کلونو مزل دی. لیکن حضور پاک چې ته او واپس راغی نو بستره چې څنګه ګرمه وه مقصې ګرمه پرته وه، او چې ته نو سیوطي لیکلي دي، ما راته بیا حواله درکړه، بیهقي لیکلي دي چې هغه زنځیر یې راوغورځاو، چې سړی ځي نو زنځیر د کړو زنځیر یې هغه یې راوغورځاو، نو هغه خو پړقېدو شي که نه، نو چې واپس راغی زنځیر همغسې ړقېدلی او درېدلی نو. دې ته څه ویلې کېږي؟ معجزه. عقل نه بار خبرې. هلکه دا څنګه څه ته وایي؟ څنګه هم هغې شي ته ووایه چې د عقل لاندې راځي، څنګه هغه شي کې ووایه چې هغه د عادت او د عرف لاندې راځي. معجزه وایي دې ته چې د عقل نه به اوچتی، عقل به نه مني، عرف او عادت به نه مني. ځکه خو به خلک ووایي چې دا پیغمبر دلیل دی که نه. که د عرف او د عادت لاندې لکه ما ته څوک وایي یو معجزه پیش کا، مثال په طور یا تا ته وایي یا بل چا ته، او څه معجزه؟ یو جام اوبه او زه لاړ شم او د دې ګیلاس کولر نه ولا جام را ډک کړمه، نو دې ته معجزه نه وایي. دا د عرف لاندې راځي، د عقل لاندې راځي. دا خو تم کولی شي، او وایي مړه دا خو زه هم کولی شي. د منصور بادشاه زمانه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه وکړه، دروغجنو. منصور بادشاه ورته وایي ستا څه معجزه ده؟ وایي چې ته څه غواړې؟ وایي یو خټکي دلته اوس راوړه، د میدان کې راته یو خټکي راوړه، زه به مونږ به ومنو چې ته پیغمبر یې وکنې. وایي یو 3 ورځې مهلت را دله به راوړو. هغه وایي 3 ورځې؟ خبیث بچیا، 3 نه که ګینټه مې درکړه نو هلته به لاړ شي دکان کې به والی وروبړی. 3 ورځې کې لاړ شي بازار ته او دلته به یې ماله راوړې، نو 3 ورځې مهلت مانه. او ته ما خو د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، د خدای خو مې نه ده کړې. وایي خدای 6 میاشتې کې پیدا کوي او ته ماله 3 ورځې مهلت هم نه راکړې. ګوره اوس دا معجزه نه ده. خدای چې 6 میاشتې کې پیدا کوي دا عرف او عادت دی. ته چې دا هغه ځای نه راوړې 3 ورځې پس، دا د عرف او عادت مطابق شی شو، دې ته معجزه نه ویلې کېږي. معجزه وایي دې ته چې عقل به نه مني، عرف به نه مني، نو ته به ومنې چې هو عقل نه موچته ده او د عرف نه او د پیغمبر نه صادره شوه. معلومیږي دا چې دا خدایي طاقت دی، عرف او عادت یې نه مني. معجزوي خدایي طاقت. او بیا چې حضور پاک راغی نو ابو جهل ولا مخې له راغی، ورته وی نن څه نوې زاړه شته که نه وی؟ او وی څنګه؟ وی بیت المقدس ته تللی یم او واپس راغلی یم. مونږ بیت المقدس کې ورته وایو. هغه وی په ویښه وی څنګه تللی؟ بس وی لاړم الله بوتلم. وی د خلکو مخکې به ووایې خبره یې پې کلکوله چې دا خو به ټول خلک ونه مني، دا شته مسلمانان به مو وایي چې دا څه وایي، دا به مو واپس ترېنه لاړ شي. حضرت ابوبکر له ورغی، وی راشه ملګری خو دې نن بل څه وایي؟ وی څه وایي؟ وی چې په لږ ساعت کې زه بیت المقدس ته تللی او بیا واپس راغلی یم لږ ساعت کې. وی دا خبرې کوي؟ مړه وی دا خو وړه خبره ده. وی که هغه وایي چې په لږ ساعت کې اسمان ته تللی او بیا راغلی یم بیا یې منم، چې ته یې دروغ مونږ ته نه دي ویل. نو خلک یې ورته راغونډ کړل. وی د دې مخکې به وایه چې زه تللی یم یا حضور پاک هغې ته مخامخ و. د دې وجې نه بعضې علما وایي منامي د خوب معراج دی، او راجح دا چې دا د ویښې دی. که د خوب په هغې څوک اعتراض نه کوي، که ما درته اوس ووایي چې هلکه مینه بېګا زه په خوب کې تللی یم او په خوب کې بیت المقدس کې مونځ کړی دی، نو ته به وایې چې هلکه خوب کې خلک امریکې ته هم ځي او لندن ته هم ځي. د ویښې په هغې خلک اعتراض کوي. وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنه للناس. خلک یې راغونډ کړل، دوی ته ووایه وایي بېګا تللی یم بیت المقدس ته، بیا راغلی یم. ابو جهل خو پوره شیطان، غټ پالي فلامو شیطان رضی. وی تللی وی یو، نو بیا خو به د بیت المقدس جومات تا ته معلوم یې که نه؟ وایه که د جومات مخ کم طرف ته دی؟ جومات د ښار نه کم طرف ته دی؟ ښار څنګه دی؟ د ښار شکل څنګه دی؟ د ښار کوڅې څنګه دی؟ حضور پاک وی دلته اوس حیران شوم چې خدای زه څه وایم. یو سړی د شپې یو ځای ته لاړ شي او لږ ساعت له لاړ شي، هغه زمانه کې خو بجلی هم نه وي، نو څه پته لګي؟ زه د ښار نه څه خبر، ما ته څه پته لګي؟ زه اوس لاړم چین ته، یو 10 ورځې مې پکې تېرې کړ او په 4 صوبو باندې له چین وګرځېدم او جوماتونه مې پکې ولیدل او انسټیټیوټ هغې چې ورته
یونیورسټي وي اسلامیه مې پکې وکته خو که ما نه یې تپوس وکړه چې هلکه په ورونچي کې دا یونیورسټي کوم طرف ته ده نو ما ته څه پته لګي وروره خو بس کې تللی مو بس کې راغلی کاشغر ښار مې ولید که ته ما ته وایې چې دا کاشغر ښار دا په کم طرف کې دی او د چین کم سیټ ته دی وروره زه څه خبره یم خو لاړم او هغه ښار کې وګرځېدم په دروازې تللی 2 ورځې مې تېرې کړې دي پته نشته هوټل کې ډوډۍ خوړلې ده هلکه د هوټل کې د مسلمانانو ډوډۍ خوړه ده کم طرف ته نو خر بچیه ما ته څه پته لګي کم طرف ته دې د طرف نه څه خبرې پخوا دلته یو وکیل صاحب و هغه به دا قوله په سرول دا د پټکي رواج ډېر زیات و پخوا به د مشرانو پټکي په سرول یو ښځې نه یو سړي کور نیولی ښځې دعوا وکړه جج سره چې ما نه دې سړي کور نیو دا وکیل صاحب د هغه سړي وکیل و چې عدالت ته لاړل نو وکیل په جرح وکړه په دې ښځه وی دا کور ستا دی وی یو وی د دې څو لاړې دي برګې څو دي اوس که ستی نو تا ته به خپل کور او د هغې برګې معلومې که ستا ته برګې نه معلوم چې څو لاړې دي نو تا بیا به ستا نه ښځه حیرانه شوه ورته وکیل صاحب دا خو ما جوړ کړی دی په ګلکار او په مزدورانو زه د برګو نه څه خبره او چې مې جوړ کړه دې ظالم رانه نیولی دی وکیل صاحب تا نه یو تپوس کوم دا کور ما یو ځل جوړ کړی دی په خپله نه دا مې جوړ کړی دی په مزدور او په لیبر او د نیولې صرف په ژوند کې یو ځل مې جوړ کړی دی او دا پټکې ته روزانه څاروي او ماښام یې سپړې ستا د پټکي څو وله دي وکیل صاحب غریب غلی شو چې دا د پټکي د ولونو نه څه خبرې ما ته څه پته لګي چې څو ولونه دي تاسو په دې جومات کې څونه منځونه وکړل که زه رانه تپوس وکړم چې زمونږ په دې جومات کې څو صفه دي نو ته وایې مولوي صاحب زه خو صفونو شمېرلو له نه یم راغلی خو دلته پکې مونځ کوم دا خو چاته پته نه حضور پاک نه تپوس کوي ښار جومات کم طرف ته د جومات دروازې څنګه دي دا حیران شوم چې خدایه که ویم چې ما ته خو پته نشته دا قمقل دي راپورې اوس ملنډې کوي او لاسونه ټپوي او خاندي او که ورته ویم نو زه خو د شپې لږ ساعت لتلی یم په تیاره کې ما ته څه پته لګي وایي چې دې تپوس وکړه حضرت جبریل علیه السلام بیت المقدس او ښار غونډ راوړو او په دې جبل ابي قبیس یې راته مخامخ کېښود یعنې کېښودل دا چې پردې ختمې شي دا نه چې ښار یې روچت کو دلته یې کېښود ښار یې نه دی روچت کړی چې دلته یې کېښود او هغه ځمکه خالي شوه مطلب دا چې څنګه جبل ابي قبیس مې لیده دقسې مې ښار ولید پردې ختمې شوې مکمل پردې لاړې ختمې شوې دی به تپوس کوم ما ته ښکارېده ما به جواب ورکو دې ته معجزه وه وی نه منو وی نه منې وی ښه یو کار وکئ که نه وی ستاسو قافله د شام نه را روانه وه او یوه تله هغې نه تپوس وکئ زما براق د هغه قافلې سره تیر شو یو خړ اوښ ویرېده او په ځمکه پرېوته او خپی ماته شو ځای تپوس وکئ پلانکي ځای کې د بلې قافلې نه یو اوښ روک شوی ورپسې ګرځېدل بیا بله قافله وه هغې کې زما پلانکي ملګری و هغه سره په کته باندې د اوښ جام کې اوبه پرتې وې ما راواغېښتې ما وڅښلې تپوس وکړې چې قافلې رالې تپوس یې وکړه هلکه تاسو نه اوښ او پلانکي ځای کې رانه اوښ روک شوی و مونږ ورپسې ګرځېدو بلې نه یې تپوس وکړه او یاره وي ناګهاني اوښ منډه کړې ویارېد را پرې وخت پی ماته شوه بلې نه یې تپوس وکړه چې راله وی ستا په جام کې او اوبه وې ما په اوښ تړلې وې وی چې مې وکتل اوبه نشته ما وی دا اوبه به توی شوي کته موچه ده جام هم نه دی وړېدلی او په جام کې اوبه نشته حضور پاک وی ما درنه وڅښلې دا ټولې خبرې معجزات دي د حضور پاک دا عقل نه اوچت قسم په خدای زمونږ ښکلي مبارک پیغمبر له خدای پاک ډېر لوی شان ورکړی یو شان یې دا دی چې حضور پاک نه هغه کارونه خدای صادر کړي دي چې کم کار د عقل او د عرف نه اوچت دی چې ته ومنې ولې یو باندې سیر هغې په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی حضور پاک دعوت ورکوي ایمان راوړه مسلمان شه هغه ورته وایي ستا د پیغمبر څه دلیل دی وګورئ معجزاتو باب کې په ترمذي 2 جلد کې شته هغه ورته وایي حضور پاک ورته وفرمایل وایي که د اونې د غونچک ته اشاره وکړم چې راکوشه او لاندې راشي او بیا ورته اشاره وکړم چې بره وخیجه وبه منې بالکل ځکه دا د پیغمبر نه بغیر بل څوک کولی نشي
دا پیغمبر کوي د خدای په طاقت بې د الله د طاقت نه بل څوک کولی نشي. رسول الله مبارک هغه غونچک ته اشاره وکړه، څانګه اوږدېده اوږدېده ځمکې لره ورسېد، بیا اشاره وکړه څانګه لنډېده خپل ځای له ورسېد، باندې سیکلې بیا شهادت وی خدای مسلمان. حضرت جابر څه وایي؟ حضرت جابر وایي وی په احد کې مې پلار مړ شو، بلا قرضې وې پې او خلکو له نیټه د کجورو ورکړې وه چې کجورې وشي سیزن کې در کوم به. وی په هغه کال کجورې کمې وشي، قرضداري رالل، موږ لا خپل کجورې راکړې. یا خدای کجورې خو لګي دا خو بلا قرضداري دی. او دا مې و چې د پلار غاړه مې بنده ده چې دا غاړه یې زاده شي، دا به څه کېږي؟ ما وی د الله رسول لازم حضور پاک لرالم، د الله رسوله زما په پلار بلا قرضونه دي او د کجورو دی او سیزن نیټه دی او سیزن راغی او کجورې تاسو ته پته سخت کال کمې شوې او خلک غواړي. نو که ته د ما باغ ته رالې دا هغه ټول قرضونه چې د چا دي هغه راغونډوم او ته ووینې او ستا د وجې را سره نرمي وکړي. نرمي دا معنا چې یا مې پلار ته دا شته والي او باقي ورته وبخي، او یا خیر دی دا شته دی والي باقي به بل کال ورکم. حضور پاکو فرمایل وی ځه خلک راغونډ کا، هغه خلک یې ټول راغونډ کړل. رسول الله مبارک یې راوسته، چې راوسته نو خلکو په سترګو کې حضرت جابر ته داسې برن برن کتل. مطلب یې دا و چې مونږ خو نه پرېږدو او تا خو رسول الله مبارک راوست، د هغه د مخه تېرېدی هم نه شو، دا به څه کوو؟ حضور پاک ډېر هوښیار و، پوه شو. ورته وی جابره داسې وکړه چې دا کجورې غونډې چې کمې دي د کجورو مختلف قسمونه وي، دا ځان ځان له ډېرې کا او زه راځم. ډېره ښه ده صاحب، قرضداري ناست دي، کجورې ځان ځان له ډېرې کړل. حضرت جابر وی ما وی چې دا ټولې کجورې ورکړم کور ته دې یو یو نه سمه خو چې د پلار غاړه مې خلاصه شي، خو په دې هم نه پوره کېږي. وی دی کې حضور پاک راغی، چې راغی چې کوم غټ ډېرې و غټ د هغې نه یو څو چکرې والې. وی ما ته وی ملګري دې راوغواړه، د هغې نه لګیا دی کجورې ورکوي، خلک بوجۍ ډکوي، بل راځي بوجۍ ډکوي کجورې ورکوي. ستاسو نه زما دومره غلم ډکوي، ستاسو مره زما دومره غلم ډکوي چې څومره قرضدار یو د ټولو قرضدارو قرضونه خلاص شو او چې نور ډېري خو محفوظ پاتې شو. چې کوم ته حضور پاک ناستو وی قسم دې داسې ښکارېده لکه چې د هغې نه هم یوه کجوره نه کمه شوې. او دا حضرت جابر څه وایي؟ وی د خندق غزا وه، خندق صحابه و کنه وی دی کې په خندق کې یو غټه تیږه راووته، کودې وته وی عربی کې. ما خلکو وی چې دا خو نه کنستلی کېږي، ډېره غټه ده، وسه یې پرې وکړئ. حضور پاک ته وی د الله رسوله دا عرضت فی الخندق کدیتون، یو غټه تیږه ده، څه به کوو؟ انا نازلون انشاءالله، زه در کوزېږم، کوزېدونکې. حضور پاک ورکوش اورېوس چې ورکوشو ګنتري واغېشته، اوچته یې کړه، بسم الله ووې او چې غزار یې ورکړه نو درې میسا تیږه لکه د شګو بیله رڼا ترې اوچته شوه. بیا وی بسم الله، دویم غزار یې ورکړه، دویم میسم لکه د شګو بیده رڼا ترې اوچته شوه. چې دریم غزار یې ورکړه بیا وی بسم الله، درې میسم شګې شګې شوې، ټوله تیږه په درې غزارونو شګې شګې شوه. دا معجزه، لیکن درې رڼاګانې ووتې. رسول الله مبارک وفرمایل په دې یو رڼا خدای یمن وخواه، په دې بله رڼا خدای بحرین وخواه، په دې بله رڼا خدای شام وخواه، امت به مې خدای دغه ځایونو ته رسوي. ورسېد که ونه رسېد؟ دا یو معجزه. دوه معجزې شي. درېیمه واره حضرت جابر وایي چې حضور پاک ته مې وکتل په خېټه یې کاڼې تړلې د لوږې د لاسه. اوهو ما ته اجازت وغوښته، الله رسوله اجازت شته کور ته لاړ شم؟ ګورې یو ځای نه چې ځې د مشر نه اجازت به غواړم. ما راته وی او وی چې لاړم نو ښځې ته مې وی ښځې هل عندک څه د سره شته؟ رسول الله مبارک نے اوگی ولید بخاری کے راضی رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا یا خمسا شدیدا سخت لگاوا ما فی ذالک صبر. خضر ٹنگی دل نکیگی، صبر نکیگی، دیر خپیما دیر اوگیو حضور پاک سشتا اغیویو یو سا 3.5 کیلو اور بشه لکه سا 3.5 کیلو سشه داشتا او یو چیلنگله دا د چیله بچه اوره چه وتا تاسو وای
د چیلې بچی پټې نه چیلې بچی کې بسونه غوښی یا 2 کیلو یا 3 کیلو او کورنۍ ده کور کې وي بار چې ګرځي صحرا کې سربی کور کې ده دادی وای ما ته چې خخه دې داسې وکا چې دا چیلنګړې لالوما او ته دا وربشه وړکا هغه وربشه وړکللې میچنې کړلې وېغه وړه او ما هغه چیلنګړې الا لکړه وه مې ټوکړې کړه کټوې کې مې واچول اور مې ورته بل کو چې زوز ګارېدم خزه مې مزګاراو خزه وړه واغل 3.5 کیلو وړه دی اچې بوس مستیو باسي بیا کم پاتې کېږي ځه او چیلنګړې کې 2-3-15 کیلو یې کده 10 کیلو یې کا لس خونی پټي بچي ما خزه ته وی چې خزه زم حضور پاک راولم خزه راته وی ګوره جابره لا تفضحني برسول الله صلی الله علیه وسلم ومن معه اسنه ګوره پیغمبر مبارک سره ټوله دنیا رانه ولې ګوره او بشرمېږو دا خټول د سلو 5 کسو خوراک لاړ شپټ حضور پاک راولې او 2 کسا زیات نه وی چې رالم رسول الله مبارک ته مې الوي الله رسوله ما لګوندې خوراک تیار کړی فقم انت ونفران او 3 معك یو ته 2 یا 3 بدر سره زیات نه شیلک ما نه تاسو کوي څومره ده کم هوا ما یې صاحب دغه 3.5 کیلو یو سا اور بشي او یو ورکوټه غوندې د چیلې بچنګلې دا امه لاله کړې وی حضور پاک او فرمایل کثیر طیب ډیر شی او علا شی دی الکه د پردي ډوډۍ بګوري صفت کې ډیر شی او علا شی دی من سکاو مونږ په پردي ډوډۍ لاړ شو ډوډۍ به وخورو او خدا بارا بیٹا به وخوره د سپیمو ځان ډک او چې روزونو په غاښ کې ډکی وای او چې ټوخ کوي نو کنزل ایت دې خدای غرق کا اسیرو کړولو اوګه پاتې شو ها الکه ټیک ویم کا غلطه بیا چې ټوخ کوي ایت دې خدای غرق کا ګریسي پکې چول دل مره ټوخه چې بل ټوخ کوي ټوخ ټولي چیمړې مړه واه پکې نه الکه او په خېټه دلته لاسه وای لیټرین ته ځان مرسای شی دونه والے دی چې دلته په خېټه لاس وای چې خدای لیټرین به کم ځای راځي سه نه پمپر کې نه بیګا هاي هاي دا ګونه ناروا هرا بلې پر دې وړه باندې او سو کوئی مړه چې د مخه نه کېده نو سلیب په خوله اسه خلک راو کړو اسه خلک راو کړو نو نه بده خوړه کنه په بیا د باندې خرڅ کړي مخوره ځان سره خو دې لاس نورم بوتلې دا ته ویل یو کس ته یو 15 بوتلې دا ګور دا ګورې دا ته زمونږ په دې کلو کې خلک گزاره کوي په پیښور کې ګورې خلک به تپوسه دي مونږ ته خلک وای کنه وی شادي حال کې مو د 300 خلکو ته کارونه لګلو د 500 پخ کړي وا ارس خلاص شو مې خلاصيږي بنه خلک مفتو کې روان دي او هغه د 10 روپو پتلونه اغوستي کباړي ا د 10 روپو هغه کوټه چولی کباړي او چشمه بیلې چولی کونټه وسري په خدای ته پولیټیکلی جنټ راغی اسوک منه کولی شي چې مرزه یو خبره مې واورېده یو سړی ناست دی ډوډۍ خوري نو هوټل والا ورته ویل لکه دا ته څه کې بې دعوت راځي وی نه ما خو دعوت راکړی شوی دی وی چا وی جینۍ والا دعوت راکړی دی وی بیخ دیو دا د هلک او د جینۍ واده نه د ماشوم حقیقه ده جینۍ والا راځي څوم ځل د چې تی نه ما چې به دلته راځي وی نن نه باندې یو بوټی یا مې وساته بیا به نه راځه خلک دې پسې شوی او بعضې پکې لا داسې دي یو ځای ورشي نو ګوتې متې وایي غوښه مخه راوالي نو چې هغه ځای خوند ونه کړي نو په بل شادي حال ورننوځي په خدای ګناه رسول الله مبارک فرمایي چې بې دعوته یو ډوډۍ له ورغلې نو دا سړی څه دی دخله سارقا وخرج مغیره غل ورننوت غلاله ډاکې وکړه ډاکو دې بار راوړه بې دعوته و پردی ډوډۍ له نه ده حضور پاک له چا دعوت وکړه آی های قربان شم د مبارک پیغمبر په خدای هغه اصول یې مونږ ته ښوولي دي چې په هغې عمل وکړ څه به ټیک ټاک کي شادي حال کې به ډوډۍ نه خلاصېږي بیا
اسړی ته وی اے بندا تا چې مونږ له دعوت راکه مونږ دومره دا پکې نو دی رستو راغلی دی او مونږ سره راغی که اجازت ورکې خو چې دردن نشي که نه ورکې چې واپس ځي هغه وی بل اذنت له دل اجازت ورکو که یو سړي ته چوې او تا ته پته ده چې دی بغیر ډریوره نه ګرځي یا بغیر نوکر نه ګرځي او دعوت ته ورکنو خیر دی ډریور نوکر د سره تلی شي دې ته دلالتن اذن وي هغه ته پته ده چې دا به راولي خو داسې به نه کې چې د دنیا خلک بې دعوته یو ځای پسې ورمنډې وای او د پردی ډوډۍ به سپکه بلکل نه وی هلکه ډوډۍ څنګه وه ډېره زیاته وه څنګه وه بجي ډېره خشته وه ډېره ښکلې وه د ډوډۍ صفت دی که الله خوشحاله شو حضرت عایشه صدیقه فرمایي رسول الله مبارک لا یضم ذواقا د سکې د شي بدې چته نه دی ویل ان اشتهاه اکله که یو شی به خوښ او به خوړه و ان کرهه ترکه او یو شی به نو خوښ پرې به خوښ دی وخوره نه دی خوښ پاس پرهیز دی ته نه دی خوښ پاس هغې غریب روجې پخ کړې دي ټولې دنیا له یو شانتې بعضې پکې داسې وي چې دی ورغې هلکه جي خوره زما خو جي پرهیز دی ما له روجې نه دي خو ما له ډوډۍ ښه ده یا خدای یو څه غریب به د ډوډۍ د کم ځای نه راوړي دا زموږ د خلکو عادت بچې څه درته کېښودل پرهیزونه مریضونه مه یا پرهیز یې کور خوره چې رالې خو بس چې څه درته کېښودل هغه وخوره که پرهیزانه وه پرهیزانه وخوره که نه بس معمولي غوندې ډوډۍ موډۍ هغه مه تنګوه کور به مه تنګوه او ګور یو خبره بل هم درته کوم بې ټیمه په چا ورځم ما دا په ټیم یو سړی په لاره ته ډوډۍ وخت دی زمونږ راګیا بابا جي د خدای پاک وبخښي هغه به درې قسمه میلمه دی یو ته ګل میلمه وای یو ته غم میلمه وای او یو ته شرق میلمه وای ګل میلمه دی ته وایي چې په 11 بجې راشي نو دا ګل دی ولې 11 بجې ډوډۍ ولا برابرولی شي غم میلمه هغې ته وایي چې ماسپښین مونځ دې کړي او ډوډۍ دې مثلا زه تیاره ده او دې در باندې راغی نو دا خپله به کمه کې او شړق میلمه دی ته وایي چې ډوډۍ دې خوړلې و دې په 3 بجې راغی ډوډۍ مې نه ده خوړلې دا خو شړق دی که دې وخت کې د کم دی نه تاله د ډوډۍ راوړم ښځه ودره بچي وده دي د چا په ښځه وس کېږي او په چا به پرې نه کېږي زم یو ملګری دی هغه کور ته بوتل یم ډوډۍ له صاحب رالی دعوت وکړه وایي ما کور ته به راځې ډوډۍ به خورئ د دې ځای نه ورسره لاړم صاحب هغه د پبو علاقې ته چې کور ته یې بوتلمه تشه ښوروی را باندې وخوړه دغه دی ناست دی امین دروغ خو نه یم جومات کې ناست یم او دومره ښوروا په خدای دونه برکت و پکې چې خلاصېده کم ځای وایي ما ته که پکې مې ما ته نه چې د دې ټولې پبو ډوډۍ پکې ما ته کې بیا نه خلاصېږي تشه ښوروا د لونچر ښوروا ورته وایي د لونچر ښوروا هغې ته وایي چې مکې مرچکې واچوې اوږه پکې وټکی ور واچوې او پیاز پکې ور واچوې دغې ته د لونچر ښوروا ما ته وایي ما سره ډوډۍ نه خوري مې بس یو ځل دوکه شوی یم بس دی د دې نه مې موټر وته 4-5 تیل ولګېدل په هغې مې ځان له دلته چرګ ولې نه حلاله او مفتو کې ښوروا دې را باندې خوړه حاجي یاره که یو سوک دی و نو ښه به وکړې عمر حیاته خبره دا ده د مارون دا خو مې خوشطبي در سره وکړه خو په ټیم به مې ګوره د پیغمبر مبارک په طریقه عمل کوه داسې وخت کې ورده چې کوربه تنګ نه کړي بهر کې رسول الله مبارک ته ګوره څه فرمایي په خدای زمونږ باباجي او شهزاده مولوي صاحب دغه عادت ما به هغه سره یو ځای روټۍ خوړه یو ځل مې روټۍ خوړه چې ګوته مې وردن نه کړې هغه نیمه خوړه یو ځل لیټ ورلم نو مالګه پکې نه وه کور مې چغې جوړې کړې مې په روټۍ کې مالګه نشته ما ته وایي که خورې وخوره که نه خورې مه خوره څه چغې وې داسې عادت مالګه خو غوښتې شوه که چې مالګه راوړه چې څه به دې ورته کېښودل پروا به یې نه لرله چې پکې غوړي شته مالګه شته او که پکې نشته د پیغمبر په سنت و عمل موږ به څه چل کوو ډوډۍ ورته کېږدي ډس چې هلته به ښکاري ولري ډس چې هلته به ترکاري ولري پلیټ به دا ستاسو ډوډۍ دا دونه غوړي دا دومره مالګه او دا نه دی ولې منیټر جوړ کړی څه چلو شي انسان دی که ښځې نه غلطي نه کېږي حضور پاکو فرمایل جابر تا کثیر طیب ډیره زیاته ده او اعلا ده زه ورځه ښځې ته دې ووایه چې کټوی بلا نه راکوځئ او اوړه دې بلا په تنور نه پورې کوي زه درځم او ټول خندق والا ته اعلان وکړه یا اهل الخندق ان جابرا صنع سورا اے خندق والا او جابر ډوړی کړی دی حی اهلا بکم راځئ او د سیل مې زر راځئ جابر مخکې دی او صحابه ورپسې
وای په زرګونو صحابه دي چې غلاړ ښځې ته پته ولګېدله وی جابر څه وی حضور پاک خو ځان سره ټول خلک راوستل تا ته ما نه وي چې وی زه پټ ورلم ساررته په غوږ کې مې ورته پټ ووی او بیا ټول خلک راوستل چې رادننه شو رسول الله مبارکه وی وړه را دې خوا کا وړې ورته دې خوا کړل پکې دم وې او خپلې لاړې بسقه فیه لاړې مبارکې پکې تو کړلې هاي هاي او په ترکارۍ کې خپلې مبارکې لاړې تو کړلې ایرونو صحابه هغه خلق دی چې هغه ترکاری خوړلې ده او هغه اوړه چې د حضور پاک مبارک لاړې پکې پرېوتې دي کوم خلق وی شابه بله پخلی والا هم راوغواړه په تنور کې دله ډوډۍ پخېږي نو 3.5 کیلو خو یو ښځه هم پخولی ماشوم هم پخو وی بله راوغواړه لګیا شوه صیبه او ډوډۍ پورې کوي او یې سر پرېږدی په تنور چې ډوډۍ ترې رانړوی سر پرېږدی او ډوډۍ ترې رانړی او د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو لاسونو ډوډۍ میده کوي او د کټوۍ نه په سمسۍ نه په کاسه غوښه او ښوروا رالي د پاسه پیچی چا بیا رادننه کېږي یو ډله راځي خوري بله ډله راځي بیا ډوډۍ چوري کوي او ښوروا غوښه پیچی بیا ډوډۍ چوري کوي ښوروا غوښه پې اخلي په خدای یقین کوه حضرت جابر څه وایي هغه وی چې دا ټول خلک خلاص شو ډوډۍ خوړه وی ان عجیننا لیخبز کما هوا وی زمونږ تنور باندې ډوډۍ هغسې پخېدی چې څنګه لومبې وختو او زمونږ کټوۍ هغسې جوشېده چې څنګه لومبې وختو وی څومره خلک کم کانو وی پرېږده کم کانو چې څومره لو کانو 100,000 لکفاهم وی که یو لکم وی ټول پې مړېدل دې ته معجزه وایي دا اوس عقل نه بار دلته به عقل نه جنګې وی عقل نه د پیغمبر دلیل خو دغه دی چې عقل بنالي عقل لاندې وي خو تیم کولی شي بل هم کولی شي بیا دلیل د کم ځای نه سفر کې روان دی 1400 یا 1400 صحابه دي وسره او رسول الله مبارک یو ځای تشریف فرما دی صحابه غونډ غونډ کېږي هلکه دا ولې غونډ غونډ کېږي وی صاحب اوبه نشته لیس معنا ماء الا ما فی رکوتک دغه تا سره چې د سرمنې کم جام دی هغې کې دغه اوبه دي نورې نشته حضور پاک سره سرمنې جام وي لږې غوندې اوبه دي الله اکبر خپل مبارک لاس یې په هغه اوبو کې کېښوده اوبه په هغې کې د دې ګروتونو په منځ کې داسې راخوټ کېدی که امثال العیون لکه د چینو په شان 1400 صحابه هم څکلې مشکونه هم ترې ډک کړل څاروي هم پې سیراب کړل دا معجزه شوه د حضور پاک نو د پیغمبر مبارک شان ته اوس وګوره څاروو سره خبرې کړې ما د مخکې جمعه کې ویل خوراک کې برکت پیدا شوی اوبو کې برکت پیدا شوی دی حدیبیه کې کوی تشک صحابه وی صاحب کوی مزنځاو دغه مخکې واقع په لاره کې و د حدیبیه و د رسول الله مبارک راغی یو غشی راواغېسته او د حدیبیې په کوی کې ورغورځو وی لږ صبر ورته وکړئ او بل روایت کې راځي چې خوله کې اوبه مبارکې واغېستې پکې وغورځولې دواړه به کړي وی لږ صبر وکړئ صحابو صبر وکړه وی دی شروع پې کوئ دومره اوبه پکې پیدا شوې چې هغه ټولو خلکو مسکلې او مشکونه هم ترې ډک کړل څاروي هم سیراب په یو سفر کې را روان دی حضور پاک یو ځای کې دمه وکړه صحابه ورته الله رسول اوبه نشته وی لاړ شئ وګرځئ اوبه را پیدا کړئ صحابه ګرځېدل اوبه نشته یو ښځه وه په اوښ د پاسه سوره وه یو طرف ته مشک دی بل طرف ته انډې ورته ویې لکه یو طرف ته مشک دی بل طرف ته مشک دی د اوبو ډک او دا ښځه په میانځ کې ناسته ده هغې صحابه د دې ښځې نه تپوس وکړو این الماء اوبه کوم ځای دي بخاري کې راځي جلد ثاني کې مغازیو کې وی عهدی بالماء امس هذا الوقت وی پرون دی وخت کې د اوبو د غاړې نه را روانه شوې پرون دی وخت
یو شواروز اوبه لري دي او زمونږ سړي نشته بار تلي دي تجارت وغیره پسې نو زه مشر یم نو لاړم اوبه مې وله یو شواروز اوبه لري دی حضور پاک هغه ښځه صحابه او د هغه ښځې اوښ ونیوه او نبي علیه السلام له یې بوتله وی صاحب دلته خو باړو شته دی نه دا ښځه د مخکې کلي ده او دا وایي چې اوبه نشته شواروز مخکې پرون دې وخت کې د اوبو د غاړې نه دا را روانه شوې ده یو شواروز رسول الله مبارکه ښځې ته ویې لږه راکوشه راکوزی او د مشک هغه وړې خولې سخسوړې وسپړدل د یو نه وسپړدل اوبې ترې راچولې د بل نه وسپړدل او صحابو ته شابه اسکې هغوی وسکلې وی شابه مشکونه هم ترې ډک کې مشکونه هم ترې ډک کړل بیا ولا خولې وتړلې ښځې ته ویې ښځې هغه اوس حیرانه ده چې خدای دا د موبو سره څه لوبه شروع ده اوبه رانه اخیستلې کېږي او مشکونه همغسې ډک دي و رسول الله مبارک ورته فرمایي وایه که نه اوبه دې څنګه دي وی صاحب د مخکې نه مې مشکونه زیات ډک دي وی مونږ ستا اوبه کمې نه کړې ګورې مونږ له خدای اوبه راکړې او بیا صحابو ته وی اله شابه دې ښځې له مونږ یو فایده را دې د وجې نه الله مونږ ته رسوله راغونډ کې چا ستوان او چا بل او چا بل یو غوټه یې وله تیاره کړه هغې اوښې ته وخېجوله هغه غوټه یې ورته مخکې کېښوده وي دا ستا دپاره زموږ د طرف نه هدیه ده ښځه چې لاړه قوم ورته وی ته خو نن لیټ شوې یاره وی داسې یو سړی او دا چلی وکړه اوبه زما د مشکونو کې د هغې نه زیاتې شوې او هغوی ته پخپله مسکلې او مشکونه هم ترې بلا ډک کړل وی یا خو دې پیغمبر دی او یا د ځمکې او د اسمان په منځ کې غټ جادوګر دی دوه خبرې دي او دا خوراک یې هم بیا به صحابه راتلل او د دې نه ګیر چاپېره چې به کوم کافر و هغې سره به جنګ کو د دې قوم ته یې غږ نه کو نو دې قوم ته ویې ګوره دا صحابه مونږ قصدن پرېږدي ولې مونږ به سره یو ځل سره ما د اوبو ښېګړه کړې ځای چې ځو ایمان پرې راوړو ښځه مخکې شو او قوم ورپسې شو او رسول الله مبارک له راړل او خدای پاک ټول مسلمانان کړل صحابه څه وایي آی های وی قسم دې چې ډوډۍ به م خوړه نوړی به زمونږ په لاس کې سبحان الله وی حضور پاک سره کاڼي دي لاس کې نیولې دي کاڼي وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله حضرت ابوبکر له ورکړل هغې کې وی سبحان الله سبحان الله کاڼي وی سبحان الله حضرت عمر له ورکړل هغې کې وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله حضرت عثمان له ورکړل رضی الله عنه یو څو ځلې تسبیح وی بیا بند نو کاڼه چې سبحان الله وی دا د عقل نه بار خبرې نه دي یو صحابي ډوډۍ کړې وه حضور پاک چیلې یا ګډې والا لال کړې چې ډوډۍ وخوړه هډوکي وغورځول په ځمکه صحابي ته وایي دا هډوکي راغونډ کړه راغونډ یې کړل وایي مخې ته کېده کېښوده د دواړو جهانو مبارک سردار پې د پاسه لاس راخ کړ واپس ته چیلې جوړ شي او څه جادونو نظر بندي چې ګنې هغه وخت سره به چیلې او بیا بنو نه 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 هغه بیا هغه چیلي منډې والې ګرځېده او بیا په خپل مرګ لاړ مړ شو حلال شو یو صحابي و حضور پاک راله یو تولیه را کړې وه یو رومال هلکه رومال او تولیه چې کله خیرن شي مونږ ورسره څه کوو وینځو یې وی قسم د چې به کله خیرن شو مونږ به تنور کې ومنډه تنور به نه سوځو د رسول الله مبارک وجود سره جنګېدلی چې رو به م ویس پاک شوی به یو ځای کې حضور پاک مبارک او دسمات یې کو پرده نشته لویه صحرا ده پرده نشته هغلته یو اونه ده لرې هلته یو اونه ده یوې ته یې اشاره وکړه او بلې ته یې م وکړه اونه ځمکه شلی او را روانې دي او د حضور پاک خواله راورسېدې دواړه او ټیټې شوې پرده یې وکړه او داسې مات که یوې اونې ته یې اشاره وکړه او بلې ته یوه خپل ځای له لاړه بله خپلې ځای جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه على ساق بلا قدم سو کوئی د حضور پاک 300 معجزې دي سو کوئی 900 حافظ ابن قیم وی د زرو نه زیاتې دي سو کوئی 1400 دي مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي دي چې چاته څومره معلومې شوي دي هغه یې شمېرلي
څومره چې چاته معلومې شوي دي هغه یې شمېرلي دي. وی د حضور پاک معجزات د شمېر نه زیات دي. وی هر صحابي د پیغمبر معجزه ده. ولې وی کاڼې به نرم کې ټوکړې ټوکړې به کې، اوسپنه به نرمه کې اور کې به واچې راتاو به کې، لرګي به نرم کې په اور راتاو به کې، او انسان چې روان شي نو هغه نه غول ګران دي. اوس هم ډېر خلک راځي د ما زوی دی او بد عمله دی، څه ورسره وکړم؟ بس روان دی نه سمېږي. زما لور بد عمله ده، څه ورسره وکړم؟ نشي سمولی. لیکن دغه صحابه کرامو د جاهلیت ژوند ته وګوره او د اسلام ژوند ته وګوره. لوڼه به یې جم دی ښخولی دې خلک، دغې خلکو د اسلام نه مخکې جواری به کول. لور چې یو انسان جم دی ښخی، زناکاری پکې عامې، کمې بدعملی نه وي، خو چې په رسول الله مبارک سره یو ځای شو او په هغه مبارک نظر پې پرېوت، نو داسې شخصیات ته جوړ شو چې تر قیامته پورې به د هغې مثال پیدا نه کړي. هر صحابي د حضور پاک معجزه ده، معجزه اهمه معجزه. کسرا بادشاہ رسول الله مبارک ورته خط ولیږه، داسې و لکه د امریکې باچا چې د فارس دغه زمانه کې 200 پر طاقت و، یو د روم او یو د فارس. د فارس بادشاہ ته به کسرا وی، پرویز یې نوم، پرویز ابن هرمز د نوشیروان عادل بادشاہ نوسی و. حضور پاک ورته خط ورولېږه چې په ما ایمان راوړه. هغه له چې خط سنګ ور ورساو، هغه دومره غوسه شو چې ما ته خط رالیږي چې په ما ایمان راوړه. نو خط یې فمزقه ویشله او ټوکړې ټوکړې یې کړ، ویشله. او 2 کسان یې راوستل، وی راشئ شابه مدینې ته لاړ شئ، او د مسلمانانو دا مشر چې دا ځان ته پیغمبر وي دا مړ کړئ. 2 څوک یې 2 راوستل، کمانډو، هغه زمانه کې چې کوم کمانډو، او هغې له تورې جوړې کړې، خاص تورې، او هغې د زهرو په اوبو کې ولا غوپه ورکړه، د زهرو اوبې ورکړې چې کوم مړ نم شي، خو چې د زهرو په دې توره ولګي نو جمدې به نه پاتې کېږي. او داسې سپېشلې ولا جوړې کړې، وایي چې مدینې ته ورسئ نو د دې کمیس دننه شاته ولا تی کې پټ جوړ کړی، وایي دې کې به ومنډئ که څوک هم ګوري چې تاسو سره توره ني، خو چې مخامخ کښېنئ په یې توره به یې ووهئ. 2 کسان تیار. حضور پاک مبارک ته استازی راغی، دغه پته خو نه لګي، ورته یې وی صاحب خط خو مې یوړه، هغه وشله وهو د خط بې عزتي وکړه. اللهم مزقهم کل ممزق، خدای دوی ټوکړې ټوکړې پورې ټوکړې. دا اوس معجزه ده، پیغمبر خیره ده. الله ورسره څه وکړل؟ د دې پرویز ویو او د دې پرویز ښځه وه، د هغې نوم شیرین و، د دې زوی نوم یې شیروی و. دا شیروی په هغه مېرانه مورمین و، مېرانه مور یې خوښه وه. او دې پلار ته هم پته وه چې زما دا زوی زما په دې ښځه مین دی، څه د سره څوک هم په دې کشمکش کې و. بس دا زوی لګي شو، دا شیروی، او دا پلار یې مړ کړ. دې دپاره یې مړ کړ چې دا ښځه د ده دا ښځه دا مېره مور زه قبضه کړم. ګوره کله چې زوی، مونږ د ډېر خلک وایي زما دا زوی دی او دا دی، ما وایي تا زوی نیازبین لوی کړی دی، غوسه دې ورته نه ده کړې، ملا سره دې نه دی کېنولی، مونځ له دې نه دی بوتلی، جومات ته دې نه دی راوستی، سخوندر دې ته جوړ کړه. نو کم څاروی چې په کور لوی شي که نه، بار چې وځي نو ټوپونه وایي، هغه ښکرې بیا خپل مالک ته مړوي او وجنې. پلار یې مړ چې هغه شیرین ته پته ولګېدله چې دې سړي خو پلار مړ که زما دپاره، دا خو زما دپاره ډېر لوی شرم دی چې زه به د خپل میرې زوی مې دی، خو د هغه په نکاح کې به راځم. نو هغې خودکشي وکړه، هغې ځان مړ کړ. چې دا شیروی راغی او پلار یې مړ کړ، د پلار مخصوص الماری وه، هلته ورغی. پلار ته پته وه چې دا زوی به یا ما وجني یا به یې زه وجنم. نو هغه په خپله الماری کې یو بوتل کې زهر اچولی او د پاسه په لیبل لګولی چې دواء مفید للبا، چې دا دارو د قوت، د انساني قوت لپاره ډېر مضبوط شی دی زهر. مطلب دا دی که دې ما مړ کړي نو دې به زما الماری له راځي،
نو پرېږده چې ما مړ کړي چې دی خوب مړ شي که چې دی مړ کړو د پلار الماری کولاو کړه هغې کې دغه شیشه پرته وه په هغې یې لیکلي چې دا د انساني قوت دپاره ډېر مضبوط دارو دي منځ کې خو زهر پلار پې د دوکې دپاره لیکلي چې وایي زما د پلار چې به دومره ښځې ساتلې دا به ده دا دارو خوړل بس هغه شیشې په خولې ور واړوله خو چې قلقل شو نو قلقل سره قلقل شو لاړ مړ شو شیرین ښځه م لاړه پلار م لاړ دیم لاړ ولې پیغمبر خیره کړې وه اللهم مزقهم کل ممزق خدای غر کې هغه دوه کسان لاړل مدینې ته هغې خو لا نه دي خبر هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه جمدی دی خو د ټلیفون زمانه نه وه پیغمبر پسې لاړل چې څنګه حضور پاک پسې لاړل او جومات ته دننه شو رسول الله مبارک صحابو ته یې دا ونیسئ دا اوس بله معجزه ده چې څنګه یې ونیول وی تورې ترې راوباسئ وی تورې خو نشته بلا کې دلته منډلې تورې ترې راوباسئ وی چا رالېږلې او څه دپاره نو هغې به خپل بادشاه ته رب وی رب وی ان ربنا امرنا ان نقتلک وی زمونږ رب مونږ ته ویلي دي چې تا مړ کړو کیسرا بادشاہ ته رب وی زمونږ رب مونږ ته اډر کړی دی چې دې مړ کې حضور پاک وفرمایل ان ربي قتل ربکما زما رب ستاسو رب وجلی دی قصه د اخلاص ده دا د حضور پاک معجزات زمارو د دې معجزات حضور پاک فرمایي د کم پیغمبر چې معجزات ډېري امت به ډېري وی زما معجزات ډېر دي امید لرم چې امت به مې د ټولو نه ډېري او د کم پیغمبر معجزه چې دایمي وي امت پې دایمي زما معجزه د قرآن شریف په شکل کې همیشه را زما امت په تر قیامته پورې همیشه زما وروڼو دا زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر یو مې درته دا ووې چې رحمت للعالمین دی دویم مې راته دا ووې چې د ډېرو لوړو مضبوطو براهینو دلایلو بیناتو او د معجزاتو خاوندو داسې ښکلی پیغمبر خدای راکړی او دا زمونږ ته چې الله هدایت نصیب کړی دی په خدای د دې دوه نعمتونو د برکت نه یو قرآن شریف یو رسول الله او قرآن شریف د پیغمبر مبارک باندې نازل کتاب دی بس الله نازل کړی او حضور پاک شارح دی شرح یې ولا کړی ده لازم ملزوم دی مونږ لام پکار دی مونږ د حضور پاک صفت کو بڑائی بیانو عبادت ته الله کړی دی دا صفت الله صفت کړی په قرآن شریف کې لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم الله یو پیغمبر لېږلی دی د دې قوم نه لېږلی دی او بیا د هغه صفت یتلو علیهم آیاتک او فلان فلان او یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ورسولا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا بل راضي بالمؤمنين رؤوف الرحيم نو دا پیغمبر مبارک ډېر لوی شان دی خو موږ به دا بیانو ثواب دی پکې د حضور پاک لوړ شان به خلکو ته مخکې شي دا به مخکې شي پیغمبر مبارک د څومره لوی حیثیت خاوند دی خو اتباع پکار ده د پیغمبر راغلی چې کوم مقصد ده دی چې هغه مقصد مونږ خپل کړو هغه مقصد حضور پاک قرآن راوړی دی سنت یې راوړی حدیث یې راوړی او د هغې نه وښکلې شوې مسلې فقه په هغې مونږ عمل وکړو دغه کامیابي ده که یوازې موږ د الله صفت کوو یوازې موږ د مبارک پیغمبر صفت کوو او د هغې په تعلیماتو عمل نه کوو کافي نه ده خبره کافي به کله شي چې موږ د الله په قرآن او د هغې په مسایلو او د رسول الله مبارک را لېږلي دین هغه چې راوړی دی احادیث سنت په هغې موږ عمل وکړو دا دنیا زموږ طالبان وایي څوک وایي دا دنیا د ادنا مؤنث دی د آخرت په مقابله کې ډېره نږدې ده ځکه ورته دنیا وایي او بعضې حضرات وایي چې د دناءت نه ماخوذ دی دني لاندې سیز بیکاره کمزورې ذلیل سیز ته وایي نو حضور پاک فرمایي الدنیا کلها ملعونه دنیا دغې معنا ته چې مونږ ګورو وی دنیا د خدای د رحمت نه لرې ده الا ذکر الله یو څو څیزونه ترې مستثنا دي د الله ذکر چې کې الله یادې
او په قرآن شریف کې د ذکر اطلاق په قرآن شوی دی بار بار. د خدای قرآن له توجه ورکې او چې څوک د ذکر سره مینه کوي محبت ساتي ذاکرینو سره مینه کوي دا ته مستثنا شو. خامخا د سړي نه په دنیا کې څه ناڅه ګناهونه کېږي د دې نه څوک نه خلاصېږي. نو مثال یې د یو ډنډې دی. بعضې خلک په یو څښاک ډنډ کې دننه ولاړي او څوک یې په غاړو تاویږي را تاویږي نو د ډنډې په غاړه مسخه اوبه پرتې وي، د چا پکې خپې لمدي شي، د چا جامو له وجود له څاڅکې او دارې راځي. نه علاج به یې څه کوو؟ یو خو به مونږ کوشش کوو چې د دې ډنډې نه ځان وباسو. د ډنډې نه ځان چې وباسې نو ګناهونه به پرېږدې. دا ګناهونه د ډنډې او د چقړو مثال دی او نیک اعمال به کې. خو که بیا هم ته د دې ګناهونو نه ځان ډېر هم ساتې نو لږه لږه ګناه درنه کېږي، د دې نه نه خلاصېږي. د هغې دپاره الله په خپلو بندګانو مهربانه دی او موږ ته اعلان کوي توبو الی الله توبة نصوحا، د زړه نه خدای ته توبه وباسئ. په توبه الله ګناه معاف کوي. خو ګورې دوه قسمه ګناه ده. یو هغه ګناه ده چې د الله او د بنده د حق سره تعلق لري. د الله حق دا ده چې په سړي منځونه پورې دی او نه دی کړی، یا زکات پې پورې دی او نه دی ورکړی، یا مالدار دی او حج یې نه دی کړی، یا روجې نه ده نیولې د رمضان فرض. دا د خدای حقونه دي، دا په توبو نه خلاصېږي. دا به خامخا ادا کې. روجې چې څونه دي اندازه به ولګې نیسې به، او حج دی نه دی کړی کې به، او منځونه درنه پاتې دي نو راګرځوه قضا منځونه کوه. چې د ورځې هر منځ سره یو او دوه راګرځې نو په کال کې د 2 کالو منځونه 3 کالو منځونه راګرځي. او هغې دپاره داسې کوه چې کله یو منځ کې لکه د مازدیګر وایي د اول مازدیګر قضا کو، هر کې اول یادوه. نو ځکه چې کم خلاص شي وکې ورپسې بل اول شو، چې هغه وشي نو ورپسې بل اول شو چې په تاسو نه پورې دي، یا اخر یادوه اول یا اخر. زکات دی نو که په یو ځای نشي ورکولی په لږه لږه ورکوه، غاړه به دې ورو ورو خلاصېږي. او د بنده حق د بنده نه د کور نیولې دی، ځمکه دې تې نیولې ده، د بنده نه پیسې دې والې دي، دا نه په توبو نه خلاصېږي، دا به خامخا ورکوې. دا نه په حجونو خلاصېږي او نه په توبو نه په صلات تسبیح. خپل حق او پردی حق. حضور پاک له یو صحابي راغی، ګوره د جهاد او د شهادت څومره لوی اجر دی. وی د الله رسوله که زه د الله په لار کې جهاد وکړم او زه شهید شم او مخ په مخ وجنګېږم او زه شهید شم نو ماله به خدای جنت راکړي. ویاو چې سړی لاړ وي دا سړی واپس راوګرځوي، چې راویې ګرځوي تا څه وې؟ وی ما دغسې وې. وی ګوره که ته د الله په لار کې خالص د الله د رضا دپاره جنګېږې، مخ په مخ تختې نه او شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدی کی او بیا مخ په مخ جنگیږي او بیا شهید شي، بالفرض بیا د خدای جمدی کی او بیا مخ په مخ جنگیږي او شهید شي. 3 شهادتونه دې حاصل کړل چې دومره حق د دې ګوتې عمره پردې در باندې پوری نو جنت ته نشي تللی. وی اوس جبریل راغی او دا خبره یې ماته وکړه. په توبه ده د سترګو ګناه دې مثلا کړې ده، توبه دې وویسته، د غوږ دې کړې ده، نن د موبایل د لاسه خلک په دې کې مبتلا دي، د اندام ګناه دې م کړې ده، ځه چې توبه دې وویسته الله به یې درته معاف کړي. د لاس دې کړې ده، د خپو دې کړې ده، چا سره دې په ګناه کې امداد کړی دی، دا به راته خدای پاک په توبه وبخي. نو بهترین سیز د توبې دپاره څه شی دی؟ استغفار دی. استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ډېر ښکلی استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او چې دام نه درځي نو مختصر وایا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بس دام کافي دی. صرف دا لفظ استغفر الله استغفر الله په خدای چې په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي په دې استغفار. دا ما چې کومې خبرې وکړې دا خو د الله د قانون سره تعلق لري. که خدای وغواړي هر څه درته بخښلی شي. رحم جدا شی دی او قانون جدا شی دی.
ما کومې خبرې وکړې دا قانون دی او که الله پاک وغواړي د قانون نه بالاترم خدای پاک کولی شي الله قادر دی هر سره ته بخلی شي او بخیم درته ډېرو ته یې داسې بخلیم دی یو سړی راغی او یو عالم ته وایي وی زه توبه وباسم خو ما یو کم سل مړي کړي دي زما توبه به قبوله شي دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده هغه وی یو کم سل دی وجلي دي او ته لا وی توبه وباسم خوار شي دوزخ د ځای دی توره اوچته کړه او هغه مولی م بامبد کړه هغه یې م بېغمه کړه ورېږه چې وی تام ځای ته ورسوم زړه دې راله خور کړه سل یې پوره کړل بیا ورته چاوې ګرځېده وی داسې ملا راته وښایه چې زما زړه له اطمینان ورکړي او دا ما ګناهونه خدای پاک وبخي ما الله معاف کړي او ژړل یې خدای ته چا ورته یې پلانکي کلي کې یو مولوي صاحب دی ډېر ښه سړی دی هغه له چې څوک هم ورځي هغه وایي توبه وباسه بس الله دې معاف کوي وی یاره ورځم که ده راته ویړه به مې مطمئن شي په دې نیمه لاره کې وله مرګ راغی حضور پاک فرمایي د رحمت او د غضب فرشتې رانې د رحمت فرشتو وی مونږ ته سا وباسو ځکه توبې له روانو که مولا د نم دې رسېدلې نو رسول الله مبارک فرمایي الندم توبتون چې سړی ستومانه دا توبه ده دې په ګناه ستومانه دی د توبه قبوله ده هغه نورو وی چې نه دی لا د ګناه په ځمکه کې دی مولا ته نه دی رسېدلی دواړه سره په اختلاف شو الله فرمایل وی کچو کې که دی د ګناه ځمکې ته نږدې و نو د غضب دا فرشتې ته سا وباسئ او که هغه کم توبې والا ځمکې ته نږدې و نو هغه فرشتې ته سا وباسئ او دې ګناه والا ته نږدې و الله هغې ځمکې ته وی تقربي را نږدې شه دې بلې ته وی تباعدي لرې شه فرشتو چې کچ وکړه هغه د توبې والا ځمکې ته یو لیش نږدې و نو د رحم فرشتو ته سا وویسته والله وبخه اوس دا د خدای رحم دی دې ته رحم وایي دا د قانون نه اوچته خبره ده ولې زمونږ په پاکستان کې شته دا قانون که نه یوازې پاکستان کې نه په ټول دنیا کې دا قانون دی شیشه نه پانسي کی قانون مطابق چې دا مړې تا کړی دی په هائی کورټ کې درخواست ورکړي اپیلو کې هائی کورټ یې پانسي کې وي دا مړې دې کړی او مړې کړی مې سپریم کورټ کې اپیلو کې سپریم کورټ هم والا اپیل خارج کې وي دا مړې دې کړی دی اوس قانون خدا دی چې پانسۍ حکم پې ولګوي ته پانسۍ کېږي لیکن د هغې نه پس صدر ته یو درخواست دی چې هغې ته رحم درخواست وایي د صدر او د بادشاه خوښه ده که مفتو کې معاف کوي نو معاف کولی شي دا قانون نه اوچته خبره ده دا ما چې وختي خبره وکړې دا د الله نظام او قانون دی دغسې به کوي او رحم د اوس الله پته نه لګي چې په چا سنګ رحم کوي او سنګ رحم نه کوي خو رحم هم په هغه چا الله کوي چې الله ته ډېرې جړاګانې وکړي فریاد وکړي وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا الله زه بخښنه غواړم او ما معاف کړه قسم دی چې په بخښنو په استغفار الله خوشحالېږي دا ولې الله خوشحالېږي په بخښنه د دې وجه راته اوس ووایم دې کې تا ځان عجزه که خدای دې لوی وګڼه بخښنه خلک د چا نه غواړي د لوی ذات نه غواړي خدای دې لوی وګڼه دویمه څه دویم دې دا عقیده را چې خدای ما نیولی شي رانیسي مې ځکه خو ته معافي غواړم دریم په ګناه د اقرار وکړه چې ما خدای ګناه کړی دی څلورم خپل ځان د عاجزه که نو چې دومره ځان عاجزه کې په ګناه قرار وکړې بخښنه وغواړې ستومانه شي چې دا ګناه مې نه وې کړې الله لوی ذات وګڼې الله هغه ذات وګڼې چې که ما معاف نه کړي نو ما رانیولي م شي الله معافی ورکولو والا هم دی الله توبه قبلولو والا هم دی الله رحم والا هم دی په توبه کې دومره ډېرې خبرې دي نو په دې خدای به نه خوشحالېږي په څه به خوشحالېږي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده ما تاسو ته ویلې ده بار بار وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانو او خو ډېر تیز انسانو جذباتي ټول خلک به مسلمانان څه کوي کافر به هم یریدل یو سړی د یو یهودي عیسایي د کور نه راووت ذمې ورته وایي او لاس کې شراب چې عمر یې ولید بس سړی په یریدو شو زرې هغه د شرابو بوتل صادر یې تو کتې او ترخ کې ومنډه غریب په یریدو شو چې خدایه دا څه مسله د امیرالمؤمنین خو په خپلو سترګو لیدم او چې اوس به راسره څه لوبه کوي
حضرت عمر هم خپې ورتېزې کړې، قدمونه یې اوږده واخېستل او ځان یې ور ورسو. او دا سړی په دې زړه کې وایي چې یا خدایه نن مې معاف کړې، بیا زما توبه که مې د شرابو بوتل لمګوتې یوړې. چې حضرت عمر ور ورسېد، هلکه وایي دا ترخ کې دې سري؟ وی صاحب څادر دی. وی څادر کې څه دي؟ وی بوتل دی. بوتل کې څه دي؟ وی پی دی. دروغ دی. نو یې پی دې په لاس کې ولې نه نیول چې په څادر کې دی نغښتې دي؟ وی صاحب ګرم دي ګرم. نو ما ځکه په څادر ته تو کړی دی، ګوره ځان یې بچ کو. وی راوباسه. اوس خو سړی لا پریشانه شو چې شراب دي مې دروغ ووی. خدای چې امیر المؤمنین به څه کوي؟ ما خو یې پرېبه مې دي چې زه خو په پی دی اغښتي دي او ګرم دي، په ترخ کې دي نیولي دي. اوس خو دروغ مې موی داسې وشو چې داسې رپېدل چې څنګه بوتل د څادر نه راوویسته، ډس چې بوتل ته لاندې پرېوت. چې پرېوت پی ته وبېدل، پی او پی نه بړاس خیجي ګرم. حضرت عمر حیران شو، هلکه دا څه مسله ده؟ ما خو ته دغه ځای نه ولیدې چې تا سره د شرابو بوتل او لاس کې دې نیولې و یخ پخم و. دا څه مسله ده؟ پی مې که څه جادوګرې جادو دې درکې او که څه مسله ده؟ وی نه هېڅ جادو مادو نشته، دا شراب و. صاحب خو ما به معاف کوې؟ وی نه معاف ما شراب دې کور کې اغېشتې چې ته مې ولیدې ډېر زیات ویرېدم. په دې زړه کې مې توبه وویسته چې خدایه بیا به د شرابو بوتل له ګوتې م نه وړم، خو الله اوس مې معاف کړې. ما توبه وویسته. دا دغه توبې برکت دی. دنیا کې الله وښول. حضرت عمر ورته وفرمایل وی دا د توبې برکت دی چې دا شراب دی خدای پاک په پیو بدل کړل. دروغ دی وی دروغجن یې نه کړې. دروغ دی وی الله دروغجن نه کړې، رښتیا چې تاسو بیا قصد سره الله وکړل. د توبې دونه برکت دی. خیر وی داسې دونه لویه خبره نه ده چې شراب په پیو بدل شو. شراب هم یو سیال بیدون کې شی دی او پیم بیدون کې شی دی. د تعجب خبره دا ده چې دا پی دی په دا ترخ کې ګرم څنګه شو؟ دا چا ګرم کړه؟ حضور پاک فرمایي رب اشعث اغبره لو اقسم علی الله لابره. ډېر کله ته داسې انسان دی چې ببر سری دی، دوړې او غبار پیلوتی دی، که په خدای قسم وخوري نو خدای پاک به په قسم کې رښتونې کې او دروغجن به نه کړي. قسم وخوري چې زما د قسمې چې باران به کېږي، شین اسماني، الله به وریځ راولي، الله به باران وکړي چې دی دروغجن نه شي. دونه خیال الله د بعضې بندګانو ساتي. په یو توبه دغه انسان کم ځای ته ورسېد؟ کم ځای ته خدای پاک په یو توبه ورسو؟ دا د خدای فضل دی او د الله کرم دی چې د چا باندې وشي. خدا فضل او کرم په هغه چا کېږي چې ځان خدای ته نږدې کړي. ګناه ما خو درته ووایي، الله څه فرمایي؟ وایي زه ستاسو په عذاب څه کوم؟ ما تاسو عذاب له خو نه پیدا کړی. یو ماشوم یو ګوډاګي جوړ کړي د خټو، دا ماشومان اکثر جوړوي او تی وله روان که ابه لوغړېږي. د خټو ګناګۍ دی چې تی وله روان کې ابه لوغړېږي هغه ماشوم په خاورو کې او چغې به م وایي، لتې به م وایي چې دا خو ما ګوډاګۍ جوړ کړو تا راله ولې روان کړو. نو انسان غوندې ښکلی شخصیت چې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دا الله جوړ کړی دی. څونه مرحلونه یې د مور په ګېډه کې راوچت کړی دی او بیا په دنیا کې د عذاب له پیدا کړی. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم. الله وی زما د نعمت شکریه ادا کړئ، ناشکري مه کوئ بندګانو، لویي مه کوئ، تکبر مه کوئ. نو ګوره چې ته وایې الله ما وبخه، نو دا تا د لویۍ نه توبه وویسته، ځان دې عاجزه کړه. الله مونږ عذاب له نه یو پیدا کړی د بارو، خو مونږ په خپله د عذاب ځای ته ځان وردن نه کوو. په استغفار الله خوشحالي. حضور پاک فرمایي وی بني اسرائیلو کې یو سړی و، هغه سړی ډېر ګناهګار و چې کله مړ کېده نو دا د بخاري شریف حدیث دی. نو ځان ته خپل بچي راغونډ کړل. نو هغه بچو ته کېناست، وایي ایو ابن انا، وی بچو زه څنګه پلار یم، خو بیمار یم، مرم ورځ دوه کې د مرم روان یم، خو زه څنګه پلار یم؟ هغې وی بابا ته ډېر ښه پلار یې، زمونږ د ډېر ښه تربیت وکړه، مونږ له دې وګټله، مونږ دې لوی کړو ماشومان، ستا غوندې پلار نشته. وی بچې زما یو خبره ده او د مرګ وخت کې درته کوم منی به وایه بابا قربان.
وی ښه داسې کار دی وعده را سره وکړي چې زما دا سوال زه درته سویم دا به منې. بابا بالکل حضور پاک فرمایي عهود او مواثیق کله کې وعدې یې ترې واخیستې چې وعدې یې واخیستې وی بچې تاسو ته پته ده او ما ته پته ده زه ډېر ګناهګار یم ما ډېر ګناهونه کړي او که دا الله ته ور مخامخ شوم نو داسې عذاب به راکړي چې داسې عذاب الله ډو چاله ورکړی نه دی او نه به یې ورکړي ما ډېر ګناهونه کړي. زموږ د حدیثو بعضې علماو لیکلي دي بعضې محدثینو چې ده به د مړو نه کفنونه ایستل او هغه به یې خرڅول. دا څومره لوی جرم دی چې ته د شپې ورځې او مړې راوباسې او د هغه نه کفن وباسې او خرڅی نو بیا خو مړې واپس څوک نه ښخوي بربنډې په دې میدان کې پرېږدي. هم دې د مړي نه کفن وویسته هم د مړې بربنډ پرېښود جمدې نه د مړي بېعزتي دې وکړه مړي دې بې حیا که نباش علامه عیني او فتح الباري لیکلي دي سړی دغه ګناه والا څونه خطرناکه ګناه زما وروڼو وی ښه چې زه کله مړ شم نو ما به وسوځوې او زما داسې به مې وسوځوې چې زما هډوکي م ایره ایره شي او بیا به مې وټکوې په کاڼو کې او بیا به زما ایرې راوالی چې ښه ګرمه روزي او تیز باد لګي نیمې به په دریاب کې ونولې نیمې به په دې اوچه باندې ونولې. د مقصد دا نو چې ما به خدای جمدې نه کړی شي ایمان یې په الله مطلب دا چې ځان له پخپله د عذاب ورکم کیدی شي الله ووایي چې زه به سم دقسې رک ښه دی پرې چې ورک یې دغسې ایرې ایرې دي په دې بچ شم ساده سړی بچو ورته وی بابا داسې کې د ګناه د پاسه ګناه وی بچې ما د نه وعده اخیستې او داسې به کوې. حضور پاک فرمایي چې کله سړی مړ شو بچو وسوځه مقه چلې ورسره او بیا وله هډوکي او غیرې ټولې وټکولې او نیمې په دریاب باندې ونوستې او نیمې په دې اوچه خو چې څنګه یې ونوستې نو رب العالمین ورته واپس وی کن نو دې نیخ پیدا شو. د الله نه یو شی نشي پټېدی چې ایرې ایرې شي او چوره چوره م شي نو د الله نه پټ نه کم ذات چې د نشت نه تا هسته راوستی شي نو هغه ذات چې ته ټوکړې ټوکړې شي او ایرې ایرې شي نو واپس ته م جمدې کولی او الله په دې ستړي کېږي نه یو کن لفظ سره دا ارڅه کوي چې ځان ته یې مخامخ ودرو وی بنده دا دې څه کړی ما نه پټېدی شي ما نه غیبېدی شي ما نه روکېدی شي جرم د پاسه دومره جرمونه دې کړي دي او د جرم د پاسه دا جرم وکړه وصیت دې وکړه دې سړي الله ته من خشیتک یا رب الله ستا نه یریدم تا ته نه شوم ودرېدی ډېر ګناهګار تا ته نه شوم ودرېدی ستا د یرې نه مې الله دا وصیت کړی دا مې کړی دی. الله خو خبردار دی په زړونو الله غفر له فرشتو ته وی ځای دا ما وبخه دې زما نه یریده د مرګ په وخت کې ما وبخه جنت ته په مخه کې هم د خدای رحم دا د خدای کرم دی دا د قانون نه بالاتر دی. په خدای قسم زه کله کله سوچ کوم زه یم یا الله ته په موږ څونه مهربانې مونږ ګناه کوو بیا روزي راکې مونږ تا خفه کوو بیا رزق راکې مونږ د سترګو ګناه کوو مونږ د غوږ ګناه کوو مونږ د ژبې ګناه کوو ټوله ورځ مونږ د زړه ګناه کوو خدای بیا هم راله روزي راکې بیا دې م ښکلی شکل را کړی دی بیا دې م بچي را کړی دی بیا دې م عزت را کړی دی بیا دې م راله پړه کې د مانځه مینه پیدا کړې ده او ځان ته مدرې خدای بیا دې م راله روغ صحت را کړی دی. خدای ته څونه مهربانه باچی یو سیز نه ځان ساتی د کبر نه ځان ساتی الله به رسره احسان کوي. حضور پاک یو ځای فرمایلی الله ارحم بعباده من الام بولدها دومره الله په خپلو بندګانو مهربانه دی چې دومره مور په خپلو بچو نه ده مهربان الله په خپلو بندګانو دونه مهربانه دی. یو ښځې سره ماشوم او ماشوم اور یې بلو نو چې د اور لمبه به اوچته شوه نو هغه ماشوم به یې تې داسې غاړې ته کړ چې توې ونه وی او چې د اور لمبه به ښکته شوه نو ماشوم بیا سینې ته راجوخ کړ نو حضور پاک وفرمایل وی دا مور په دې خپل بچي څونه مهربانه ده وګوره لمبه چې راوچته شي نو بچی ته یې خوا کړي او چې لمبه ښکته شي نو بچی بیا سینې ته رانږدې کړي
وی ډېره زیاته. وی د دې مور نه چې د دې په بچي کم رحم دی د الله په خپلو بندګانو زیات رحم دی. ښځه راله حضور پاک دی هغه بچی راوسته وی تا داسې فرمایلی دي چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور نه په بچي چې کم رحم دی زیات دی. وی او نو وی زه خو به د خپل بچی اور ته ونه غورځومه نو الله خپل بندگان اور ته ولې غورځوي. حضور پاک وجړل سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې چې واقعي سوال خو مضبوط دی. مور بچری خپل بچی اور ته ونه غورځوي چې دومره د بچي ګوته وسوځي معمولي غوندې په اور نو مور ټوله شپه ورسره پریشانه وي. پلاره مې خو مور ډېره پریشانه وي. هر وخت ولا ګوته رالیو اوله ښکلی اوله چپی. مور ډېر مهربانه ده ډېره په بچي باندې لږه نه. حضور پاک وجړل او بیا فرمایل ان الله لا یلقي فی النار الا المارد المتمرد علی الله. الله هغه بنده په اور کې غورځوي چې د الله په مقابله کې سرکشي او لویي کوي چې تکبر او لویي نه کوي او د الله نه معافي غواړي ځان ته عاجزه وي. یا الله زه عاجز یم خدای زه لویي نه کوم زه ډېر کمزور یم زه ډېر عاجز یم خدای ستا د یو ماشي د مقابلې پروردګاره زه نه یم. او چې دا تکبر کوي او لویي کوي او ځان ته لوی وي دا به اور ته خدای غورځوي. او دغه بچی چې د مور په مخ کې لویي شروع کړه او تکبر یې شروع کړه نو اکثر دغه مور هم دا بچی عاق کړي. که معافي هم دې غواړي وي نه دی معاف کوم جیل لی ورکړي اکثر پولیس ته یې ورکړي. کبرجن بچی دا مور او پلار هم ځان ته نه نږدې کوي د ځان نه شړي. کبربن یم بنده د خدای نه خوښ د مارونو یو د تکبر نه ځان ساتي کبر به نه کوي. په کبر الله ډېر خفه کېږي. بل مسلمان ته سپک کتل د بل مسلمان بېزتي کول د بل مسلمان بده ویل بل مسلمان کمزورې ګڼل ځان لوی ګڼل ځان اوچت ګڼل زه داسې یم زه داسې یم زه به داسې وکړم زه به داسې وکړم زو لفظ په دې تکبر الله شیطان 80,000 سال عبادت ابلیس کړی او په دغه تکبر یې ذلیله نه کړ. امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلي دي 80,000 کاله عبادت یې کړی او د عبادت په وجه د فرشتو مقام په هلته په اسمانونو کې به اوسېده چې الله ورته وی آدم ته سجده ولګوه نو څه وکړل وی نه کوم. او باقاعده خدای سره مقابله وکړه خلقتنی من نار وخلقته من طین اسجد لما خلقت طینا. د اور نه پیدا یم د اور لمبه خشتمي اوچته روانې او خټه تکه تورې او په ځمکه پرتی زه به هغه شي ته سجده لګوم چې د خټې نه دې پیدا کړی. الله وی زما لکه ان تتکبر فیها الله اکبر. تعالی زما په مخ کې په دې جنت کې په دې اسمانونو کې کبر مناسب نه دی. زه شاب هغه ځای نه راذلیله 80,000 سال زما او ستاسې عبادت 80,000 کاله عبادت یې وله په یو ځل دوړه کړه او سپېره بچي معافي مو نه غوښته که که د هغې نه پس یې معافي غوښتې وه چې الله معافي غواړم ممکن ده چې الله معاف کړی وی هغې نه پس څه وی وی دا آدم او رده بچي به زه پرېږدم نه د نه به یې لرې کوم د هر طرف نه به د ده په بچو ځامله کوم بره نه و لاندې نه و ښي نه و ګس نه و مخکې نه او شا نه او پرېږدم به یې نه دوزخ ته به یې درته لېږم تا به ترې خفه کوم او دا به زه نه پرېږدم چې ده دا قسمونه وخوړل الله ته قسمونه وخوړل ګوره دومره کبرجن دی نو الله وفرمایل تا وخوړل قسمونه زما دې په خپل ذات په خپل جلال په خپله لویۍ په خپلو صفتونو قسمي چې ته هر څومره ګمراه کړې او ما ته سر ښکته کړي او معافي وغواړي توبه وباسي هر څه به ورته معاف کړم. کبر دونه خطرناک شی دی توبه او معافي باندې الله دونه خوشحاله د مارونو ځان له یو نصاب مقرر کړي روزانه استغفر الله وای علماء نه یاد کې او د استغفار نور سنی دومره وایا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا مختصر صرف استغفر الله ربي من كل ذنب د خپل ربنا
بخنه غواړم، معافي غواړم د هرې ګناه نه، واتوب الیه، خدای ته رجوع کوم، توبه وباسم، توبه رجوع ته وي الله ته رجوع کوم، خو د زړه نه د خولې نه. دا نه چې صرف په خولې توبه 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 او په زړه کې ګناه پرته وي، داسې به قطعا نه کې. د زړه نه توبه وباسه، لږ ورسره وجاړه، او که جړه نه درځي ځان جړغونې کا. بهترینه توبه بیا هغه ده چې سړی 2 رکعاته صلات توبه وکړي، لاړ شه یو ګوټ کې ودرېږه او 2 رکعاته نفل په دې نیت وکړه چې دا ګناه مې کړې ده الله. لکه څوک داسې شته ما ته ویلی شي یو کس چې ما ګناه نه ده کړې؟ نه، هر سړی ګناه کې دی، لږه کې یا ډېره کې. دقه ځای روزانه ماسخوتنې ماښام مانځه پسې وي، ماسخوتن مانځه پسې وي، ماښام مانځه پسې وي. تهجد خو ډېر ښه دي که نه شي کولی، ماسخوتن ماښام مانځه پسې د توبې په نیت اړه کې راوله، اړه کې الله روز غونډه تېره شوه، ما نه ډېره ګناهونه شوي دي، یو 2 رکعاته نفل وکړه او بیا لاس خدای ته اوچت کړه چې الله زه ډېر ګناهګار یم. سهار پرون ماښام نه پس تر اوسه پورې یو شوه روز الله ما ډېره ګناه کړې ده، زه اقرار کوم خدای، زه کبر نه کوم، اقرار کوم، ای الله ما معاف کړه خدای، ما معاف کړه. الله به دې معاف کړي. حضور پاک فرمایي هیرونو وی که یو انسان دا ځمکې عمره ګناهونه وکړي، دومره ډک ښه واوره، دومره ډک د ګناهونه وکړي چې د دې ځمکې نه د اسمان غاړو ته ورسېږي، د دې ځمکې نه والا اسمان غاړو ته ورسېږي، دومره ګناهونه وکړي. خو چې شرک یې نه کړی او دی مشرک نه او ما ته سر ولګوي او ما نه معافي وغواړي، دا ټول ځای به وله د ګناه په ځای په نیکو ډک کړم. لا وبالي، اس پروا مې وی نشته، پروا مې نشته. الله د چا نه یریږي خو نه، الله په چا کمزورې خو نه دی، الله د چا نه شرمیږي خو نه. د الله خو خپل بندگان دی، الله خو د خپل بندگان عذاب له نه دی پیدا کړي. دا بندگان دا د عذاب دپاره نه دي. دا مسلمان چې د الله نوم وی، لا اله الا الله وی، درود شریف وی، قسم دی که د عذاب له پیدا وي. خو موږ ځان په خپله د خدای نه لرې کوو، تکبر کوو، کبر کوو، خدای ته سر نه ښکته کوو. خو دا کبر دی که نه، مونځ نه کوو چې مونځ نه کوې خو تکبر دی وکړه که نه، ځان دې د خدای نه لرې که. مال یې درکړه ته بیا پکې زکات نه ورکوې، مال یې درکړه ته بیا حج له نه ځې، خو کبر کوې کمبخته که نه. خو درته وایي ورکه نور زیاتوم، مال ورکه نور درته زیاتوم. نو ولې تکبر کوې، ولې غرور کوې، ولې ځان د خدای نه لرې کوې؟ ټول به روزانه به استغفار وایه خرونو، روزانه دغه استغفار ډېر ښه دی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ډېر ښه دی. بس اخري یو خبره درته کوم. حسن بصري یو ډېر لوی سړی و، هغه یو سړی راغی وی ډېر ګناهګار یم، وی استغفار وایه. بل سړی راغی هغه ورته وی زمونږ په علاقه قحط دی، باران نه کېږي. دا اوس وګورئ بارانونه نه کېږي، بند مونږ خدای ته رجوع نه کوو، خدای ته جړا نه کوو. اوس که دې چغه وواله چې راځئ پلانکي ځای کې به د استسقا مونځ وکړو، دغه 5 شپږ به راشي، باقی ډېر څوک راځي نه. ما ته بعضې خلک وایي د استسقا مونځ، د استسقا د باران مونځ، ما وایي په قلار کښېنئ. سنت طریقه دا ده چې ټول خلک به وځي، د کلي نه بار نه وځي څوک، نو چې نه وځي خدای نور په قهر نه شي، نور په غضب نه شي. وی به قحط دی، استغفار شروع. بل سړی راغی وی بچي مې نشته، استغفار وایه. بل سړی راغی وی غریب یم، قرضدار یم، استغفار وایه. بل سړی راغی وی صاحب ډېر بې عزته یم، خلک مې عزت نه کوي، استغفار وایه. چا ورته وی دا یو هر سړی راځي او ته ورته همدغه یو دم ښایي چې استغفار وایه، بل دې هم څه زده دی او که نه. هغه وی قرآن شریف کې پهله وعدې کړي، وقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله به دې وبخي، استغفار وایه. یرسل السماء علیکم مدرارا، په شیبو باران به در باندې وکړي. ویمددکم باموال، غریب مال به درکړي. وبنین، زامن به درکړي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، باغونه به درکړي، نهرونه به خدای درکړي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، عزت ولې نه غواړې د خدای نه؟ عزت وغواړه، مطلب دا چې عزت به خدای درکړي.
ډېر زبردست اصل چیز د استغفار روح څه دی؟ ځان عاجزه ګڼل، خدای لوی ګڼل، په خپله ګناه قرار کول، د ګناه معافي غوښتل، الله قادر ګڼل، الله نیونکی ګڼل، الله معافي ورکوونکی، دا دومره خبرې په استغفار کې راغلي، نو ځکه په الله خوشحالېږي. هلکه ټول به ووایه که خیر انشاءالله. استغفر الله الذي ووایه لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. که دا نشی ویلی دونه وایه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او که دام نشی ویلی دا خو ویلی شی چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او صلات حاجت صلات توبه د هغې خو یو اوږده دعا ده، د هغې نه د مانځه نه پس لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. په دې کتابونو کې شته، یاد یې کې په کاغذي ولیکې د هغې نه یې وایي. خو خیر که دغه دعا نم شوی ویلې، که دا چاته یاد نی نم شی ویلې، نو د مانځه نه پس دقه خدای ته لاس اوچت کړه یا الله ما وخت زما ګناهونه معاف کړه، بس دغه هم کافي ده. الله دې موږ ته معافي نصیب کړي. الله موږ ډېر ګناهګار یو، لږ نه ډېر، الله موږ معاف کړه. خدای موږ ډېر ګناهګار یو، موږ معاف کړه. خدای موږ کې هر قسمه ګناه شته، وړم شته، لویه شته، ستا حقونه هم دي، ستا د بنده حقونه هم دي. الله موږ سره د قانون معامله مه کوه، د خپل رحم معامله وکړه. الله موږ معاف کړه. زموږ مور او پلار چې کوم مړه دي هغوی وبخه، چې کوم جمدي دي روغ صحتونه ورکړه. خدای په موږ د خپل رحم باران نازل کړه. د رحم د باران دپاره دعا وکړه ډېره سوکړه ده. الله د رحم باران وکړي، الله د رحم باران وکړي، الله د رحم باران وکړي. الله زموږ بچي، زموږ وروڼه خویندې، د هغې د اولاد حفاظت وکړه. الله د حاسدینو د حسد نه مو ساته، الله د شریانو د شر نه مو ساته، الله د فتنهګرو د فتنو نه مو ساته. الله دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ او برکات هم نصیب کا. الله د دنیا و آخر د فتنو آفتونو نه په امن کې وساته. الله مریضانو له روغ صحتونو او شفا ورکړه. الله که هسپتالونو کې دي که په کورونو کې څوک بیماران دي، یا الله روغ صحت ورکړه، یا الله شفا ورکړه، یا الله روغ صحت ورکړه، یا الله شفا ورکړه. الله بے اولاد ول اولاد ورکا. الله چې د چا نارینه بچی نه نارینه اولاد ولا ورکا. یا الله تم د حیا او د پردې صادر نصیب کا. الله د مونږ او زمونږ د بال بچ نوسان وسو حفاظت وکا. خدای پاک که د چا یو بل سره رواني دشمنی طرف غنی پروغه بدلې کا.